وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. خطابات الستوں کی خطاب اول شروع باغی کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی مخ کے ویلو نو آغای جمالو دوبارے ویلو نو تفصیلو نو آغا تفصیل سشے دے آغا تفصیل دا دے قرآن کریم اتا نعمتنا ذکر گئی نجات من فرعون دارنگ بل ذکر گئی نجات من الغرق بل ذکر گئی عفو عن الشرک بل ذکر گئی اعطاء التورات دارنگ عفو عن القتل باس بعد الموت تذلیل الغمام او انزال المن والسلوى انفجار العيون من الحجر دا ذکر گئی دا آغا تفصیل وضاحت شروع شو چماوی ما قبل اجمال او ما بعد کے اس تفصیل دے یہ زمان عمدن یاد کئی معنی شکروبا سے ورنہ زمان نوی رہ گئی دون داتن عمدن او دو عذابنا اس ذکر گئی رنبنے نعمت نجات من فرعون وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ او کلا چخلاص کڑی وی باتاسو کلا چ نجات در کڑو ممتاسو لرا من آل فرعون دا فرعون یانونا یسومونکم چرسولے تاسو تا سوء العذاب بد قسم عذابنا سخت عذابنا یذبحونا چلال ولی ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون نساءکم یومانا ویستحیون او جوندی پر خودے نساءکم ستاسو اغا جنکی دا پارا دا خدمت وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ دویم معنی بے حیا و فحاش کول استاسو جنکی توجہ کوا امام قرطبی رحمہ اللہ دی زیکیو نقطہ ویلے دا چه دای خونو بچ کړي د دای پلاران بچ کړي اذ نجیناکم من آل فرعون د رسول الله زمانہ کې چې کومو دای خونو بچ کړي هغه پلاران ولا بچ کړي اوس خبر آسان ده امام قرطبي وي
وی معنی دادا حملنا آباءکم وقیل انما قال نجیناکم لأن نجات الآباء كانت سببا لنجات هؤلاء الموجودين. نجات د آباو چې هغه بد شو نو هغه سبب د نجات د خلکو شو. کاپلار والا هغه ټیم کې تبا کړه اندې به د کمی غاړه خو هغه سبب د دغه نجات چې نزدک وتوي اذ نجیناکم من آل فرعون. دا فرعون دا خو د عمالقه او د بادشاہ یو لقب بس چې د عمالقه او بادشاہ براغه هغه ته فرعون وي، که فارس والا ته کسرا وي، دغه شان روم والا ته قیصر وي، ترک والا ته خاقان وي، او د یمن هغه ته تبع وي، د حبش هغه ته نجاشي وي، د عمالقه هغه ته فرعون وي. د نوم سو نو څوک وایي د نومو ولید ابن ریان. یو قول په کتاب خلکو ذکر کړی دی، څوک وایي د نومو ولید ابن مصعب، او څوک وایي د نومو قنطوس، او څوک وایي د نومو قابوس. او که قابوس او که قنطوس هر شی چې و خدا نومونه مفسرینو ذکر کړي دي. د سوره توبه کې واقعه راځي چې رسول الله باندې الزام لګېدل، ومنهم من يلمزك في الصدقات. نو مفسرین کرام دا غنوم ذکر کوي ترپوس. شیخ د حساب هغه ځای کې کله کله داسې یو داسې مزایه غونډه نقطه وي نوم خرپوس په واقع دغه شی و، په پیغمبر چې اعتراض کوي دغه شی چې بس نور وته خجی. وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ او کلا چې نجات درکړو مونږه تاسو ته من آل فرعون د فرعون یانونا یسومونکم رسول آئی تاسو ته سخت قسم عذاب، سخت عذابنا یذبحونا جل علی ابناکم ستاسو زامن ویستحیون او ژوندۍ پرېښودې ستاسو جنکۍ دپاره د خدمت. دا عذاب سورہ ابراہیم شپږم کې هلته واو راغلی دی ویذبحون ابناکم، دلته واو نه دی راغلی. دارنګې د دې وجه علماء کرام ذکر کوي چې دلته واو نه دی راغلی، دلته تفصیل دی. سوء العذاب سو یذبحون ابناکم هغه دغه نو دا تفصیل نو واو نه دی راغلی. او با ابراہیم کے تعدد نعمتونو دے نو آلتا تعدد نعمتونو دے، نعمتونو پشماری نو زکا ورطا جدا جدا ذکر کئی او واو راغلے دے. اغدا شو
ځکه د سو مصداقات قرآن کریم کې ډېر دي. سو په معنا د اشد راځي لکه دلته، نو سوء العذاب معنا اشد العذاب، نو هغه اشد العذاب سو یذبحون ابناءهم. یا بعض علماء کرام ذکر کئی چا سخت عذاب داو چه فرعون بنی اسرائیل تقسیم کړو، سو کې خادمان ګرځولو، چا باندې ګران ګران کارونه کول، مثلا پچای آبادی کوله، پچای فصلونه کرل او ریبل، او چې چا به کار نکو نو هغه باندې ډېر ډېر ټیکسونه خو دیو او هغه به ټیکسونه ادا نو جواب چې رب یذبحونکم سوء العذاب. دی ځای کې راغلی د یذبحون ابناءکم، په سورہ اعراف کې راغلی دی یقتلون، او سورہ اعراف او دلته دواړه بدون الواو دی. سورہ اعراف کې یقتلون راغلی دی او دلته یذبحون. مارا تمخ کی یو نقطه وی د ابراهیم سره هغه ځان لدا دویمه وامه یذبحون ابناءکم بدون الواو. اعراف کې دک سره راغلی او یقتلون راغلی دی او بدون الواو، او سورہ ابراهیم کې راغلی دی ویذبحون. نو علامه نسابوری او بل نقطه ویل دا د دوو سورتونو کې دا کلام د الله دی، نو تعداد او عدد د مشقتونو په نه ذکر کوي او هغه دا اراده کړی نه دی. او په ابراهیم صورت کې چې کوم ذکر دی نو خپل کلام د موسی علیه السلام دی، واقعا مخکې د موسی علیه السلام په خپل را روانه ده او هغه ذکر کوي. نو د دې وجې نه هغه خپل محنت ګران امور هغه په ځان شمارلي دي. نو یو نقطه علامه نسابوری دا هغه ویلې ده وَإِذَا نَجَّيْنَا درکمون تاسو لرا د فرعونیانو نه چې رسول به تاسو ته سخت قسم عذاب، سخت عذابونه یا سخت عذاب، یذبحون یقتلون من کلام الله. نو نعمتونه پشمار کړي نه دي. یذبحون یقتلون ابناءکم، یذبحون ذبح کول به بچستاسو، ویستحیون دوړه معنی ما وکړي، یستحیون بے حیا کولے بے جنا کئستاسو، یا یستحیون جواندائی بے پرے خودیں دا پارا دا خدمت. اللہ اللہ دوارا مانے مفسرینوں کڑی دی. علامہ آلوسی رحمہ اللہ رولمانی کے دوارا مانے کڑی دی یذبح یستحیون. او دا فرعونی پالیسی وا اوسم دا پالیسی روانا دا الکان وجنا ماں تاتوئی بچے دو ہی اچھے. دا فرعونی پالیسی دا پوشو او دا آغای پا ملکونو کے
چې کومه ښځه ډېر بچي راړي نو هغې له ایوارډ ورکوي هغې له ایوارډ ورکوي او ما او تا ته وایي بچے دوی اچھے یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم جنکۍ دله څه کړی د جنکو سکولونه هغې د په کوڅه کوڅه باندې جوړ کړل د سکول خلاف نه یو خو د سکول په نوم باندې د زنا اډه جوړول دا سکول نه دی دا د جنۍ بې حیا اوس په سکولونو کې وتعالی د ګډا چل جدا ښیي او پیریډونه په دې باندې اخیستی کېږي یستحیون نساءکم بینجو به ورته غږې رباب والا ورله ګوري او چا ورته ملاو نشي نو بیا والا ټیپ راډي او ورته ولګوي اجوس هر چا سره موبایل دی نو په هغه کلاس کې به دله بیا څه کوي ګډوي په یونیورسټۍ کې دغلته کې یو کس داخله اخیستې وه نو هغه ګډېده نه هلکان او جنکۍ یې ګډولې نو هغه نه ګډېده نو هغه میډم ورته وی پرنسپله چې کومه د یونیورسټۍ وه هغې ورته وی ته دا کوړي په مدرسه کې ولې نه داخلې دی وی ته دا کوړي په مدرسه کې ولې نه داخلې دی معنا که نه ګډېدي نو بیا مدرسې ته ځو چې ګډېږي نو بیا به څه کوې یونیورسټۍ ته چې راځې بیا به ګډېږي او اوس بیا هاسټل او څه د هغې نظام او بیا لږ غوندې د غټو یونیورسټو ته ځه او هغه نظامونه او بیا چې د دې ځای نه لکه دا اعلی تعلیم لیولیږي چې اوچته غلطې جوړوي نو چې اوچته غلطه جوړوي او د غلا تعلیم لیولیږي په یو کانیډا کې او بیا چې کوم دی نو ایټلي کې او بیا دې ځایونو کې یستحیون نساءکم بس الامان والحفیظ هغه خو بیا وایم هغه خو بیا وایم او هغې له چې داسې او چې ته کنجرۍ راوځي او هغه ښې په حاش او بې حیا خبرې کوي که نه نو هغې له ایوارډونه هم ورکوي دا څه وه دا د سوات هغه تورانکه چې راوتې وه نو د سوات هغه تورانکه چې راوتې وه بره هغه تورانکه هغې کسي شی و هغې نه خو ډانډالکۍ ښه وه ډانډالکۍ ته ښایسته وه خو بس او ایوارډونه دي قابله ده قابله مابله ني دا فحاشی یستحیون نساءکم چې دا د نورو لره نمونه وګرځي یا دا زمونږ د کلي هغه ډمه چې راوته را ګډېږي را ګډېږي نه چې ګډېږي را ګډېږي خلک وایي یاره چې وایي داسې ده داسې ده کله منظور پښتین ته ګډېږي کله بل ته ګډېږي دا یې چې راوښکلی دا یې څه شي له راوښکلی ده دا یې دې له راوښکلی ده چې دا نورو دپاره نمونه کړي او خلک پې بې دا فرعونی پالیسی وه او زم دا پالیسی شروع دا چې اسلام آباد کې د ګوندلو میخه راوښکله هغې چې راوښکله چې هغې میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی نشو یو دو درې ورځې پس په اسلام آباد بازار کې رامنډې ولې او تار ور سره نو بربنډه رامنډې ولې دا یې څه لګوې دا یې پوهېده نه چې کوم خلک دا کارونه کوي یا نه پوهېږي که دی پوهېدی دی به د قرآن او سنت خبر دا پوهېږي یا هغې سره څه ګډې مډې پیدا کړې او هغې چې کوم دی نو ګرځېدې یستحیون نساءکم یا د جنکو د ریس مقابله ده دی به څه چل کوي په روډ باندې به سایکلو مقابله کوي نو چډي به ورته اچولي دا به مقابله کوي دا څه چل کوي دا د نورو ښځو ته وایي چې ګورې و ته ولې دا شانتې نه شابه هله ته هم راوځه ځکه خیر دا خو ابتدا ده ته ګوره چې نور در سره څه کوي نور در سره څه کوي سبا به بیا وایي دا هر چا خپل خپل وس وکړه اسمبلو ته ورسولې یونین کونسل ته دله راورسولې قرن فی بیوتکن
دا د مسلمان د پاره نه د لراوخ کله الرجال قوامون علی النساء هغه پرې خود قرن فی بیوتکن ولا تبرجن لا هغه در لدپن کو او بار در لراوخ کله هر چا راوخ کله ها کوم سیاسي پارټي دا چې پاره کې خزای سملای ته نه ده سو کوی شي ما اسه کاغه چې وی یاره جی پختو ګټو نو غيوم راوخ کړي او دای په جلسو کې مودره ها اچھے اسلام راولو نو غيوم سملای تو رسوله نو اچھے روټي کپڑا مکان نو غي وزیر اعظم جوړا کړو یو وزیر اعظم جوړا کړو نو هغه د امن چلی چې به واله نو هغه نام چې کوسه خطا شو نو لوري را مخه تکړه اپ جلسو کې او ماشاءالله اوس چې انصاف والا خلک راغلي نو هغه خود درنو کې هادو بس هغه درنو کې هادو کو الامان والحبیس یستحیون نساء دا فرعونی پالیسی جنکی بے حیا کئی الکان وجنی خڑ کافر را جمع شو پا افغانستان کے مسلمانان وجل وجنی او چار چاپیر کو دنیا کے وجنی پا شام کے کل یو تحریک راو چتائی کل بل او مسلمانانو تا بانا جوڑے گی افغانستان کے پاکستان کے پر طول دنیا کے حتیٰ چھ ہر کافر دا مسلمان خلاف راواغ پاسے دا حتیٰ چھ اگر چینیم را پاسے دا چھ منگا وودا زمنگا دوست دے اغام پا مسلمان قسمہ قسم ظلمون شروع کرو طول دنیا کے مسلمان مظلوم 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 او سرد دینا دا فحاشی او دا عریانی یو سیلاب را روان دے یو طرف تا زوانان وجنا او بل طرف تا دا مسلمان جنکی حتی چیغ یو ملک پاتیو پاغی باندیوم دا محمد ابن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ تحریک لدجکور کول وغا بدنامول پاغی باندیم بل سشیراوستا نو التام جنکی بازارونو تراواتے سعودیہ التام جنکی بازارونو تراواتے التام ڈریوران شوے ادا یاران لگیا دی دیوائزو دا محمد ابن عبدالوہاب نجدی پیروکاری ما ادیلا لگیا دی لاس دل تکی دا او لاس چکم دن داس داسے کو کستا دا غصرا سنا سربت وے تا زړه درد کړو او دا غ توحید او د سنت فکر بده کړو او نشته در سره دا بام سم مخلصین ته پاتی او هغه مخلصین برا پاسی او دا غ بدنامو دفعی وکي چې دا تحریک د توحید او د سنت او چا چې دا غینه مالونه خورلې دي پیسې غستې دي په خدای قسم کده را پات دته بل طرف نه ملاویږي د باغ ځای کې ناشتي او دا د دلائل محتاج خبر نه ده دا ان قریب را روانه ده الله د محمد ابن عبدالوهاب نجدی باندې چې کله بدنامي ولګي دي نو الحمدلله غ صفائی زما شیخ کړي وا البصائر کې مولا لیکلی وډاګي مولا چې دا اول د سواد نه دو محمد ابن عبدالوہاب نجدی کتاب شایع شده خدا سے دا کابرین دیوبند بچے آغا ٹیم دا محمد شیخ دا پنشپیر رحمہ اللہ دغشان دیوبندیانو کڑیوا محمد ابن عبدالوہاب نجدی باندې مستقل کتاب منظور نعمانیو لکھا ابو الحسن ندویو لکھا
رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فتوی شایع کړه او هغه دا تایید وکړ او بیا خلیل احمد سہارنپوری دی چې هغه ته کوم غلط اخبار او خبر را رسیدلې وي دا هغه نه رجوع کړه او هغه دا اومنل چې زمونږ سلسله او د محمد ابن عبد الوهاب نجدی سلسله دا یو سلسله دا منظور نعمانی ولیکل بای دی شاگردان دی محمد ابن عبد الوهاب نجدی او شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا دی یو سلسلے خلقو و شاہ ولی اللہ دیزہ تراغے محمد ابن عبد الوهاب نجدی پاغ علاقہ باندے دا توحید او دا سنت خدمت شروع کو او قاری طیب رحمہ اللہ لکی چھ شاہ ولی اللہ آغا سڑے دے چھ پاک سلسلہ دا اہل سنت دا غن جاری شوئے سلسلہ اہل سنت دا غن جاری شوئے دا سپایان آغٹے منگ کولی او بیان دا منتا پاتی دی واللہ دی زمین اکی دا ارتغرل پر ڈرامہ باندے پا پاکستان کلا اچ دنو کرے چما ویلیو دا سازش تے او آغا رد چما کرو نما آغا ٹیم سر دا کرو بیان کے ما ویلیو لا اچانو کرے دیر شروع شو ما آغا ٹیم ویلیو چه دا یو سازش تے او دا دا محمد ابن عبد الوهاب نجدی تحریک بدنامی او زو اسم داوا پتوی رالیوی دی کی جینا کہی دی او دا دی او آغری تاگا پتوی زان لے او طرف تکا اصل سازش پاگے کے آغا دا محمد ابن عبد الوهاب نجدی تحریک بدنامول دی او غلط سوپیا را مخیطا کول دی دا پا پیسبوکو باندے چه دا قسم خرافات را مخیطا شو دا زان لدی یهودیو میشن دے سو کیناستل نو سوپیت او تصوف چه دے نو پا پیسبوکو پڑاوئی وی دا پا دی که دالتی پا دا دا پا دی که دالتی پا دا دا پیسبوکو شین نو اغای دی تراواتل نو سوک راواتل مڑی لوزئی اغا مڑی لوزئی دا مڑی مڑی را مخی تکلا نو سوک راوتل نو اغی ذکر شروع کا ویر دبان دی سر آگلے دے وجد راگلے دے وجد پہ ندر آگلے الشیطان یزعو اصبعه پی دبره ویحرکه هاکذا و هاکذا ندا دبان دی آگا خبل زوڑ مرض را اخکارا شو دا دبان دی آگا خبل زوڑ مرض را اخکارا شو وجد پہ ندر آگلے دا مخ ترالل پا کالجونو پا یونورسٹو کے دا سوپیزم تذکری شروع شوے کتب خانہ کے ناس تم دو جی نکی رالے نو سبی حیا شانتے وی اگا خبری دا سبل شان ہونا کیوے اگا داگانے سبل شان وی دا سوپیانو کتابونا را کمائی یارا شاو وردی شدم دا سوپیانو کتابونا راکا تصور کتابونا راکا الاللہ المشتقہ انا للہ و انا الیہ راجعون دا صوفیاء کرام او تصوف اغب اس بدنامی آبام بدنامی او دا دی پا عروج کے با تحریک دا توحید او دا سنت بدنامی دا میں ہوئے سباب یا یم یا بنیم خدا یاد ساتے یا بیم یا بنیم یستحیون نساءکم فرعونی پالیسی پدر باندے شروع دا جنہ کئی بے حیاء کا اللہ اللہ سازش تے وفی ذالکم او پدی نجات ستاسو کے بلا ان امتحانو پدی نجات تاسو کے پدی نجات ستاسو کے بلا ان احسانو دا طرفا دا رب ستاسونا عظیم دیر لوئے ذالکا نجات تراجے نو بلا ان پمانا دا احسان یا ذالکا راجے عذاب تا نو بلا ان پمانا دا امتحان وفی ذالکم او بد عذاب ستاسو کے امتحانو دا طرفا دا رب ستاسونا عظیم دیر لوئے لوئے امتحان وفی ذالکم بلاء من ربکم دا غدوانا مانے
मुफस्सिरीन किराम कड़ी ज़ादुल मसीर वगैरह।